بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب د وخت راکولو. په تیر سیشن کې هم چې کومه دی د پارلمان د سپریمیسي خبره کېدله، د آئین د بالادستۍ خبره کېدله او د غیر جمهوري قوتونو په مداخلت باندې ډېر تفصیلي بحثونه دلته وشلو او لا روان دي. بحث پې کېږي چې دی په سیاست کې مداخلت کوي. جناب اسپیکر صاحب په تیر سیشن کې یو قرارداد د حکومتي ارکانو د خپل بینچز نه پاس کړی و، خو په هغه کې لیکلې وه جمله چې د تیر 2 کالو نه د اسټیبلیشمنټ مخصوص جرنیلان چې کومه دی په سیاست کې مداخلت کوي. نو تاریخ به لږ درست حسابو، د تیر 2 کال نه د 1947 نه چې کوم دی را په دې خوا باندې مداخلت کوي. تاریخ به بیا چې کومه دی روغ جوړ دی، قام تکدو، قوم به نه ګمراه کوو. دویمه خبره دا ده چې د 1973 آئین چې نن یې دلته هر سړی ذکر کوي او هر هغه پارټي چې د اسټیبلیشمنټ په اوږو باندې اقتدار ته په وفاق کې رسېدلي او بیا یې د دغه اسټیبلیشمنټ څخه کنفلیکټ راغلی، نو هغه نن د 1973 د آئین دفاع کوي. په دغه 1973 آئین جوړولو کې د رهبر تحریک قائد جمهوریت خان عبدالولي خان بنیادي کردار و، هغه د اپوزیشن لیډر و. بیا په دې منځ کې مارشال لا ډیکټیټر رال، د هغه مارشال لا ډیکټیټر خلاف هم چې کومه دی عوامي نیشنل پارټي خپل تاریخي تسلسل جاري وساتلو او د خپل بیسک پرنسپل دپاره چې کوم دی فایټ وکړلو، د هغې خلاف یې مزاحمت وکړلو. کله چې په 2008 کې د عوامي نیشنل پارټۍ د پاکستان پیپلز پارټۍ سره کولیشن ګورنمنټ رالی، نو چې کوم 1973 آئین جوړ کړی شوی و په هغه کې زموږ د اکابرینو کردار و، نو هغه آئین چړل شوی و، دغه مارشال لا ډیکټیټرانو پکې چې کومه دی ګوتې وهلې وې. نو په 2008 نه پس د پاکستان پیپلز پارټۍ سره په اشتراک کې 18 آئیني ترمیم چې کومه دی دا متفقه طور د نیشنل اسمبلی نه پاس کړلی شولو. هغه مسوده چې تیارېده د هغې دپاره کومه کمیټي جوړه شوې وه، پارلماني کمیټي، د هغې 124 اجلاسونه شوي وو او په 124 اجلاسونو کې دا 6 میاشتې مسلسل اجلاسونه روان وو. 18 آئیني ترمیم د دې صوبې دپاره او د ټول پاکستان دپاره د پاکستان پیپلز پارټۍ او د عوامي نیشنل پارټۍ یو تحفه ده. نورو کوم پارټیو سره کنټریبیوشن کړی دی. د عوامي نیشنل پارټۍ نمایندګي پاکې مرحوم حاجي عادل صاحب او سینیټر پرسیاب خټک صاحب کوله. د دغه آئین د دفاع دپاره، د سویلین سپریمیسي دپاره، د حقیقي ولسواکۍ دپاره عوامي نیشنل پارټۍ ټول عمر جدوجهد کړی دی او والم په دې خاطر باندې خوړلې ده. که په 2014 کې وشوله زموږ سره، که په 2018 کې وشوله، نو دا په دې خاطر باندې کېدله چې موږ په دې ملک کې حقیقي جمهوریت غواړو، سویلین سپریمیسي غواړو چې اختیار به د پارلمنټ سره ورسئ، ټول اختیار به د پارلمنټ سره ورسئ، د ادارې به د پارلمنټ تابع. نن که تاسې وګورئ زموږ داخله او خارجه پالیسي دا د پارلمنټ تابع نه ده. نه په تیر ګورنمنټ کې تاسې دا کوشش کړی و چې دا داخله او خارجه پالیسي د پارلمنټ تابع شوې وې، او نه په دې ګورنمنټ کې چې کوم دی کوشش کیږي چې دا داخله او خارجه پالیسي د پارلمنټ تابع کړلی شي. بیا دغه پالیسي دا چې کومه دی په جنګ باندې ولاړه ده، په مداخلت باندې ولاړه ده. او بیا چې کله کومې پارټۍ ته د اسټیبلیشمنټ د طرف نه څه نقصان ورسیږي، نو هله ورته چې کومه د 1973 آئین یو طرفه د پارلمنټ بالادستي
او د آئین حکمرانی چې کوم دی دا طور په یاد شي. جناب سپیکر صاحب څو ورځې وړاندې په نشل اسمبلی کې آئینی ترامیم دپاره یو مسوده وړاندې کېدله. زمونږ مرکزي صدر جناب مل ولی خان په سینټ کې چې کومه دی ډېر کولاو خبره کېښودله او بارې د میډیا په ریکارډ هم راوستله چې موږ دا وخت نه د اپوزیشن برخیستو او نه چې کومه یې د حکومتي بینچز برخیستو. دا یې د سینټ چیرمین ته زما د وړاندې ویل چې موږ ته بیا ځان له کورسۍ مختص تللی شي ځکه چې زموږ د اپوزیشن د پالیسو سره هم اختلاف دی او د ګورنمنټ د پالیسو سره هم زموږ اختلاف دی. دغه میجر درې پارټۍ دغه اسټیبلشمنټ چې نن دا ټول خلک وایي چې دوی په سیاست کې مداخلت کوي، دوی د آئین نه تجاوز کوي، نو دا موقع ورته چا ورکړې ده؟ خو دغه میجر پارټۍ ورته دا موقع ورکوي. کله وله یوه پارټي ولی ورکي هغه په اقتدار کې راولي، کله وله بله پارټي ولی ورکي هغه په اقتدار کې راولي. وړو پارټو قوم پرسته پارټو دوی خو همیشه مزاحمت کړی دی، همیشه چې کومه دی د پارلمان د بالادستۍ دپاره چې کوم دی جګړه کړې او پای ټیکلی دی. په 18 ترمیم کې موږ صوبه خودمختاري چې کوم دی آئیني طور باندې ګټلې ده. د تېر 1200 کال نه چې کومه دی د دوی صوبې واک او اختیار د پاکستان تحریک انصاف سره دی. تاسې ولې چې کومه دی هغې باندې عمل درآمد نه کوئ؟ کومه صوبه خودمختاري چې موږ په 18 ترمیم کې په آئیني شکل کې ګټلې ده د هغې دپاره تاسې قانوني جنګ ولې نه کوئ؟ نن وفاق ته دې صوبې د بجلۍ په مد کې یا د اوبو په مد کې یا د ګیس او تیل په مد کې کومه رایلټي پورې ده د هغې دپاره ستاسو سره څه پروګرام او څه میکانیزم در سره دی؟ د هغې فکر تاسې ولې نه کوئ؟ د هغې دپاره به تاسې فایټ کله کوئ؟ موږ به سره د عوامي نیشنل پارټۍ یو ممبر په حیث به سره د اپوزیشن نه موږ ولاړېستو، خو که تاسې د دې صوبې د دې عوامو سره مخلص یاستئ، د دې صوبې سره مخلص یاستئ، نو موږ به در سره ولاړېستو، موږ در سره په دغه فایټ کې چې کوم دی شریک یاستو. د آئین بالادستي یا د پارلمنټ سپریمیسي که هغه څومره ضروري ده نو د دې صوبایي اسمبلۍ تقدس هم ډېر زیات ضروري دی. په دې صوبایي اسمبلۍ کې چې په کوم مسایلو باندې خبره کېږي یا کوم مسایل چې کومه دی پوینټ آوټ کېږي، آیا تاسې کله په هغې باندې غور کړی دی؟ هغې ته ستاسې توجه شته دی؟ په دې باندې هم لږ غور کول غواړي. که یو سړی یوه ګوته بل ته نیسي د څلورې ځان ته راتاو کړي، د خپلو ګناهونو نه به توبه د میجر پارټیانې وباسي، راضي به او یو نوی چارټر آف ډیموکراسي ساین کول به یي، د هغې دپاره به د خپل انا نه د خپل ضد نه د دې نه به راوتلي. دا به نه وي چې زه د 5 ورځو دپاره انقلابي شومه او چې وروسته مو سره بیا کمیټمنټ وشلو نو بیا زما نه انقلاب هېر شي. د دې لپاره د سنجیدګۍ ضرورت دی، د مکالمې ضرورت دی، د اجتماعي دانش او د پوهې ضرورت دی. انقلاب او بدلون دا ډېره ستره سینه غواړي، دا ډېر اوږد مزل دی، دا په یوه ورځ باندې کاونټر کېږي نه. دا مقتدر قوتونه چې نن د دې ریاست په هر شي باندې قابض دي او قبضه یې لګولې ده، پارلمنټ د هغو په اشارو چلیږي، اسمبلی د هغو په اشارو چلیږي، په عدالت کې هغې مداخلت کوي او د نیب د چې کومه دی مورچه جوړه کړي تاسو مې استعمال کړی نیب د هغو په اشارو مې استعمال کړی دی. دغه نیب هم د دې سیاسي خلکو خلاف بیا استعمالیږي. موږ خو جناب سپیکر صاحب د پارټۍ د پالیسۍ مطابق عوامي نیشنل پارټۍ خپل ایگزیکټیو باډي لري، خپل تنظیمي سټرکچر لري، په هغه کې چې کوم دی زموږ کوم پالیسي سازي کېږي هغه د قوم د مخې چې کوم دی وړاندې کېږي. په دې موجوده چې کومه مسوده دیو پارلمنټ ته راوړله او پټه یې ساتله، پکار دا ده چې په آئین کې ترمیم کېږي یا قانون سازي کېږي چې هر څوک په حکومت کې او هره پارټي نو پکار دا ده چې هغه په نشر اسمبلی کې ټیبل کې چې په هغې باندې بحث وشي، مباحثه پې وشي، ټول پارلماني پارټۍ په هغې باندې خپل اوپینین ورکړي. که
کومو خبرو باندې کنسنسس ډیولپ شي په هغې د فیصله وشي که په کومو نکاتو باندې چې کومه د کنسنسس نه ډیولپ کېږي نو په کار ده چې کمیټۍ ته رپورټ کړی شي او په هغه کمیټۍ کې په ټول پارلماني پارټو ممبران پکې ناست دي او تفصیلي بحث پرې وشي او د هغې نه وروسته بیا راشي او متفقه طور منظور شي. خو چې کله داسې په غلا غلطۍ باندې کېږي نو دې مطلب دا دی چې دال میں کچھ کالا ہے. په هغې ورځ باندې ایمل ولی خان ډېره کولاو خبره کړې وه د پارټۍ په نمایندګۍ باندې چې کله سنټ ته دا بیل راوړلی شي موږ به ګورو که د عوامو په مفاد کې و نو موږ به ورسره ودرېږو او که د عوامو په مفاد کې نه و د کومې ادارې په مفاد کې و د کومې محکمې په مفاد کې و یا د کوم شخص په مفاد کې و موږ به د هغې چې کوم دی بھرپور مخالفت کوو. موږ چې کوم دی نه د ګورمنټ سره ولاړ یستو او نه د اپوزیشن سره ولاړ یستو. په خپله پارټي لرو، خپل فکر او خپله نظریه لرو، خپله پالیسي لرو، د ملک په سطح لرو، خارجي هم لرو، د صوبې په سطح باندې لرو. زه جناب سپیکر صاحب زمونږ د پارټۍ چې کومه فیصله راغلې ده دا په فلور اف د هاوس باندې وړاندې کوم. د هغې نه پس خپله خبره بیا زه راغونډوم. ملک میں جاری سیاسی لڑائی طاقت کے مرکز کے لیے ہے. عوامی نیشنل پارٹی کا روز اول سے موقف ہے کہ طاقت کا محور و صرف پارلیمان ہے. عوام کی چنے ہوئی پارلیمان کے علاوہ طاقت کا دوسرا مرکز ہرگز قبول نہیں. پارلیمان کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی کے لیے عوامی نیشنل پارٹی تاریخی جدوجہد جاری رکھیں گی. اگر ترمیم میں آئینی عہدیداروں کی مدت ملازمت میں توثیق ہوگی تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے. ایسی کسی بھی آئینی ترمیم کی مخالفت کریں گے جو شخصی آزادی کے خلاف ہو. سیاسی کارکنوں کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی تجویز کو ہم مسترد کرتے ہیں. وفاق آئینی عدالت کا قیام عوامی نیشنل پارٹی کا دیرینہ مطالبہ ہے. آئینی ترامیم میں وفاق آئینی عدالت کا قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس حوالے سے قومی اسمبلی میں جناب بلی مشر اسفندیار ولی خان کا تاریخی خطاب تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ ہمارے روز اول سے جو ہے نا مطالبہ رہا ہے. عوامی نیشنل پارٹی آئینی ترامیم میں عدالتی اصلاحات کی حمایت کرتی ہے. پارلیمان کی بالادستی کے لیے عدالتی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے. اگر اصلاحات نیک نیتی سی ہو، اگر عدالتی اصلاحات نیک نیتی سی ہو تو کی جائے تاکہ نظر ضرورت ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اس کے دروازے بند ہو جائے. بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری اصولوں کے خلاف کوئی بھی ترامیم قابل قبول نہیں. وفاقیت اور صوبائی خود مختاری کے خلاف کسی بھی ترمیم کو ہم مسترد کریں گے. آئینی ترامیم کی حمایت کریں گے جو 1973 کے آئین سے متصادم نہ ہو. ایسی ترامیم کی بھرپور مخالفت کریں گے جو 18ویں آئینی ترامیم کی نقصان دہ ہو. جناب اسپیکر صاحب، د عوامي نیشنل پارټۍ هر پالیسي او هر دریځ دا د انور په شان روښانه وي. خو دلته یو قصه شروع شي، سیاست چې یو طرف ته غیر جمهوري قوتونو مقتدر قوتونو په دې ریاست کې مسلسل د سیاسي انجینرینګ د وجې دومره سپک کړی دومره مات کړی دی چې ولس یې بې باوره کړی دی. ولس په سیاست باندې یقین نه ساتي. او دویم اړخ ته بیا چې کوم پاتې کردار دی نو پکې چې کومه دی زمونږ پارلیمنټیرین ادا کوي. د سیاسي کارکنانو تربیت نه کېږي. په سوشل میډیا باندې یو توپانې بدتمیزي شروع شي، د مشرانو بېعزتۍ نه کېږي، سپکې سپورې ویلی کېږي، په غلطو القاباتو یادېږي. دا کوم تربیت موږ د خپل قوم له ورکوو؟ دا کومه روزنه موږ د خپل قوم او د خپلو بچو کوو؟ د سیاست نه خو ورځ تر بله د ولس کرکه پیدا کېږي. که غواړو دا چې پارلمنټ مضبوط شي، که غواړو دا چې په آئین او په قانون باندې عمل درآمد وشي، که غواړو دا چې جمهوري طاقتونه مضبوط شي، نو بیا به موږ خپل سیاسي کارکنان هغه ته به سیاسي پوهه ورکوو، په قانون مقدمه باندې به پوهه کوو، هغه ته به سیاست هنر ښیو چې سیاست د دلیل نامه ده، سیاست د برداشت نامه ده، سیاست د شایستګۍ نامه ده، سیاست د پارلماني لهجې نامه ده، سیاست د دې نامه نه ده چې ته په چا پسې خپل کسان راوسپړې چې شا به پلاني تاسې ټرولینګ شروع کوئ، د پلاني ټرولینګ شروع کوئ. دا خو سیاست موږ نور هم بدنامو، سیاست موږ نور هم سپکوو. نو لہذا په دې وان کې ناست که د اپوزیشن ممبران دي او که حکومتي ممبران دي، د ټول نه مې دا اپیل دی چې د خدای دپاره د خپلو کارکنانو سیاسي تربیت شروع کوي چې د سیاست په ساینس باندې پوه شي. سیاست ساینس دی، د خپل قام خدمت ته ویلی کېږي،
د خپل قام د مسلو د هوارولو لپاره چې کومه دی جدوجهد ته ویلی کېږي، د خپل قام اصلاح ته ویلی کېږي چې ته به خپل قام اصلاح کې. دا چې موږ په سوشل میډیا کوم ټرولینګ کوو د یو بل د مشرانو پګړۍ وچالو، نو دا خو سیاست نه شلو، دا خو جمهوریت نه شلو، دا خو موږ هغه ته چې کومه دی غیر اخلاقي تربیت ورکوو. پکار دا ده چې موږ په اخلاقو باندې کار وکړو. زه خپله خبره ختموم. یو شعر به چې کومه دی د حکومتي ارکانو ته ډالۍ کړم. وایي نن ټول خلق د هغې محبوبه سندره وایي. د اجمل بابا شعر دی. نن ټول خلق د هغې محبوبه سندره وایي، خټک چې به د اړله د ځان سره کله کله. او دویم شعر د خپل ورونو دپاره چې کوم سټرګل کوي د هغو دپاره چې دا باد د زمانې چې موږ چیړې هسې نه ده، دا باد د زمانې چې موږ چیړې هسې نه ده، دا ګوري چې په مړو ایرو کې سره بڅري شته. هسې نه چې تاسې دا کم ډېر پرجوش او انقلابي خطابونه کوئ، نو ګوره دا باد د زمانې تاسې چیړي چې سار نه بیا د دې نه منکر نه شئ. که حقیقي ولسواکۍ دپاره ستاسې سټرګل وي، ستاسې جدوجهد وي، ستاسې منډې تړلي، نو موږ یې اپریشیټ کوو. خو دا به نه چې نن یې یو چاله ولې ورکړی دی او سهار نه د هغو نه ولې ښکته کړي او تاسې له ولې درکړي او تاسې بیا د هغې سندرې شروع کوي. سندرې به د دې قام وو، سندرې به د خپلې خاورې وو، د خپل ولس به وو، او د خپلې خاورې د خپل اختیار به وو. ډېره مهرباني. وما علینا الا البلاغ. شکریہ.